أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة مائده پارا نمبر 6 رکو نمبر 10 او آیات نمبر 70-71 دوا آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي لقد اخذنا میثاق بني اسرائیل، یقینا مونږه مضبوطه وعده چې دی نو هغه اخیستې وه د بني اسرائیلو نه. وارسلنا الیهم رسلا، او مونږ لیږلي د دوی طرف ته چې دی نو هغه رسولانو. مخکې هم مونږ ویلو نو بني اسرائیلو کې تقریبا 4 زره پورې چې دی نو انبیا علیهم السلام چې دی نو الله پاک مبعوث کړي ولو. نو الله جل جلاله وایي د دوی ته به دا پیغمبران زمونږ د طرف نه راتلل، دغه پیغمبرانو به دوی ته دین چې دی نو هغه رسولو. خو د دوی کې وخت نه چې دی نو هغه په دوی خواهش او خواهشات چې دی نو هغه پې غالب ولو. نو دوی ته به چې کله پیغمبر راغللو او دغه پیغمبر به دوی ته چې دی نو هغه د الله رب العزت حکم او د خپل چې دی نو هغه طریقه ذکر کړله. نو د دوی کې دا مرض پروت ولو. دی به د الله جل جلاله د دغه پیغمبر چې کله به د هغه د دوی د خواهش نه خلاف یوه خبره وه، نو دو به بیا د انبیا علیهم السلام د دغه ټولي چې دی نو هغه د تکذیب کولو. د الله دغه پیغمبران چې دی نو هغه به یې دروغجن کولو. و فریقا یقتلون، او یو ډله به د انبیا علیهم السلام د قتلولو هم. دا مضمون چې دی نو هغه وګورئ سورة بقره آیات نمبر 62 په هغې کې چې نو هغه هم دغه مضمون چې نو هغه تیر شوی دی. الله جل جلاله وایي چې نو هغه دوی به څه کولو، انبیا علیهم السلام چې نو هغه به یې قتلول په ناحقه سره، او دوی د حد نه چې نو هغه تجاوز کولو. نو دا د دوی چې نو هغه وسنې نه مخکې نه چې نو هغه دغه ترتیب دغه طریقې کار چې نو هغه د دوی روان ولو. نو ځکه اوس دلته هم الله جل جلاله وایي دوی به د انبیا علیهم السلام چې کله به د دوی د خواهش نه چې نو هغه یو خبر به دوی مرضی به د دوی د خواهش مطابق نه وه، فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. نو دوی به یوه ډله چې نو هغه به یې دروغجنه کړله، و فریقا یقتلون، او یو ډله چې نو هغه به یې قتلوله. اوس یې نو هغه نو وکتلی شي مخکې چې نو هغه دوی څه وکړلو، شعیا علیه السلام، یحیی علیه السلام، زکریا علیه السلام، دا انبیا علیهم السلام چې نو هغه دوی قتل کړل. دغه شانتې مخکې هم تېر شوي مونږ ویلو چې یوه ورځ باندې دوی چې نو هغه 43 انبیا علیهم السلام او د هغوی سره د هغوی متبعین صحابه او یا تنه صحابه چې نو هغه رضوان الله تعالی اجمعین دی چې نو په یوه ورځ باندې شهیدان کړي ول، او دغه شانتې دروغجن کړي. نو دروغجن کړي حضور علیه السلام تکذیب هم وکړلو. الله پیغمبر ته لست مرسله، تو پیغمبر الله پاک نه جوړ کړی، کم پیغمبر چې الله پاک وعده کړی هغه تو نه. عیسی علیه السلام د نبوت نه هم انکار کړو. بیا به کې یو پیره مونږ مخکې واقع هم ویلو، یحیی علیه السلام دوی صرف په دغه یو وجه باندې قتل کړو چې د دوی د خواهش مطابق نو. په هغه وخت کې د دوی نو هغه بني اسرائیلو یو سردار ولو، حاکم ولو، بادشاهي ولو. هغه بادشاه د خپل خورزې سره نکاح کول غوښتل. حضرت یحیی علیه السلام پسې لاړلو، څنګه چې زمونږ په شریعت او دین کې دا ناجیز او حرام دي، د هغوی په دین کې نو هم دا ناجیز او حرام ولو. نو یحیی علیه السلام پسې لاړو چې بادشاه دوی چې دا کم کار کې دا شرعاً ناجیز دی. الله رب العزت نو هغه د خور سره خورزې سره نکاح کولو نه منع کړی ده. د خور او د خورزې سره نکاح چې نو هغه نه کېږي. هغه وخت بادشاه چې نو هغه په تیش کې رالو او یحیی علیه السلام صرف په دغه خبره قتل کو. هغه نو هغه شهید کړلو. نو ځکه الله جل جلاله د بني اسرائیل نه مونږه مضبوطه وعده اخیستې وه. وعده خو د مونږه دا اخیستې وه چې تاسو به د الله جل جلاله چې څومره انبیا علیهم السلام راځي تاسو به د هغې پابندي کوئ.
وکلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم هر کله چې راغی دوی ته یو رسول په هغه سره چې نه بخوښول د دوی نفسونو فریقا کذبوا نو یو ډله به دوی دروغجنه کړله و فریقا یقتلون او بله ډله چې نو هغه به دوی ووژله د هغې د قتل چې نو هغه به کوشش کوه هغه به قتلول وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا اوس الله وی دوی چې نو هغه دا کار به ورې کولو نو د دې خیال به دا کولو چې الله تکونه فتنه چې په دې باندې به مونږ باندې سازمیخ فتنه نه په دې باندې به مونږ ته چې نو الله يعذبهم الله به دوی له په دې باندې عذاب نه ورکوي حالن کې دوی ته په دې باندې باقاعده عذاب میلایدلو اوس دی نو هغه عذاب نو هغه همیشه د پاره بیا جهنم ته چې نو اتلل مسلم شریف چې نو هغه روایت دی غالبا مسلم جلد ثانی چې نو هغه دی نو مسلم جلد ثانی کې دغه روایت مفهوم دی الله پیغمبر فرمای د ټولو نه بدترین سړی هغه دی چې هغه د الله پیغمبر چې نو هغه ولګي او قتل کړي او دغه شانته د ټولو نه بدترین مقتول هغه سړی دی چې د الله پیغمبر ولګي او دغه سړی قتل کړي دا دواړه چې دی نو هغه خطرناک دي ځکه پیغمبر د مچانو د امتی شفارس کوي خو اوس چې پیغمبر لګي او امتی قتلي خود د انتها درجه چې دی نو هغه کفر او نافرمانی ده او پیغمبر د انسانیت کې د ټولو نه خیرخوا او چې نو هغه بې قصوری معصومي الله طرف به هیڅ ګناه نه او یو قاتل چې نو هغه راپاسي او پیغمبر چې نو هغه شهید کی دنه بل بدترین سړی چې نو هغه وای نشته نو دی بچ نو هغه دا کول الله وی حسبو الله تکون فتنه د بیدا چې نو هغه خو نشته لکه څنګه چې مخکې سورۃ بقره کې سو ځای چې نو هغه دوه درې پیرې تیر شوي ني د ویل لا یمسن النار الا ایام معدوده مونږ ته وجه نو جهنم ته به مونږ نه ځو مونږ ته جهنم عذاب نه ملایږي مګر پښمار چې نو هغه چن ورځي الله دې خبره خیال نو فعموا وصموا دې چې نو وړاندې شولو کاړه شولو نو دوه واقع ذکر کړي یو ځای نو هغه دی دوی چې کله دغه نافرمانی دا شروع کړه نو به دوی باندې الله جل جلاله چې نو هغه بخت نصر چې نو هغه دا کو مسلط کړو بخت نصر چې نو هغه د دې تباہی وکړه سلیمان علیه السلام چې کم شاهي مسجد چې نو هغه بیت المقدس جوړ کړو د سرو زرو خښتې پکې لګولې د سپینو زرو خښتې لګولې هغه بیت المقدس د هغه چې نو هغه بالکل ریزه ټوکړې ټوکړې کولو دا کې چې څومره مالیت او سوره سونا سوره سپین زر چې نو هغه لګېدلو هغه ټول چې نو هغه دی وړل دوی ذلیل کړل قیدیان کړل غلامان جوړ کول بې تحاشه چې نو هغه مړه کولو بیا دغه نه وروسته دوی توبه وباسله ثم تاب الله علیهم بیا دوی دغه نه وروسته توبه وباسله چې کله توبه وباسله الله رب العزت چې نو هغه پرې رحم وکړلو بیا الله رب العزت د پیغمبرانو چې نو هغه سلسله راولېږله لږ وخت چې تیر شولو دین بیا اقا خبری اغا عذاب اغا د الله غریف دغه د دین بیا چې نو هغه ير شول ثم عمو وصمه بیا دوی چې نو هغه لاندې شول او کاړه شول یعنی هغه تیر سبق او هغه تیر چې نو عبرت هغه د ير کړلو بیا دغه نو اورسته چې نو هغه زکریا علیه السلام چې نو هغه شهید کړلو یحیی علیه السلام چې نو هغه شهید کړلو بیا په الله پاک چې نو هغه بل یو مجوسی مسلط کړلو بیا ول الله رب العزت د قشان چې نو هغه ول بخونی په هغه باندې وکړله بیا عیسی علیه السلام رالو بیا دی قشان ته هغه خو وکړلو نو الله رب العزت وی وحسب الله تکون فتنه دی خدا ګمان چې موږ ته الله پاک چې نو هغه سزا نه راکړي دویم دی چې نو هغه ډیر زر چې نو هغه ډندېږي ډیر زر چې نو هغه خوېږي لکه پښتو کې مونږ وایو روغ چې نو هغه په موږي بار بار ارتاويږي ندی به بار بار چې نو هغه کېدل آلته سزا به چې نو یېرېدله الله دې عفو کې نن زمونږ کې هم دغه بیماری موجود ده مونږ چې کله په غریب باندې راشو په بیماری راشو فقر فاقه باندې راشو یا چې نو د الله رب العزت طرف نه یو بل امتحان په سخت راشو نو بیا مونږ توبه هم وباسو استغفار هم کو ختمونه هم کو نفلونه هم کو صدقې هم کو ټول یې رسکو خو چې کله را سره الله رب العزت د خیر معامله وکي بیماری را له په صحت بدل کی فقر را له په غنا بدل کی دغه شان نافرمانی را له په تابعداري بدل کی بے اولادی را له الله په اولاد سره بدل کی به زمونږ نه هغه ټول هر څه چې نو هغه یې بیا د زمانه فرعون چې نو هغه جوړ شوی بیا نه خدای پیژنو نه د خدای حکم پیژنو نه د الله پیغمبر پیژنو نه د الله د پیغمبر طریقې پیژنو الله دا خو چې نو هغه د بنی اسرائیلو الله ولا دنیا کې هم چې نو عبرتناک شکست ورکو سزا ورکړه او آخرت کې ورکړو ولی ځکه الله وی وصم کثیر منهم والله بصیر بما يعملون
الله رب العزت چې ګوري هغه څه چې کم دی کوي. نو څنګه چې د هغوی په عملونو الله پاک خبردار وکتل داسې زمونږ هم دی. نو د الله رب العزت هر نعمت چې میسر شي د هغې شکر ادا کول پکار دی. او د هر نعمت شکر څه دی؟ د الله رب العزت چې نو هغه د منشا او د الله د پیغمبر د طریقې متعلق اقا نعمت استعمالول دا د دغه نعمت د ټولو نه لوی شکر چې نو هغه دا دی. او بیا د هغې نه وروسته په جبه سلام چې نو شکر ادا کولی شي. الله دې موږ ته صحیح عبرت او پوهه نصیب کړي. لقد اخذنا بشک مونږ اخیستلی و میثاق مضبوط وعده بني اسرائیل لبني اسرائیلنا وارسلنا او مونږ لېږلو الیهم دې ته رسولان کلما هر کله جاءهم چې راغی به دوی ته رسول یو پیغمبر بما په هغه څه سره لا تهوا چې نه به خوښولو انفسهم د دوی نفسونو فریقا یو ډله به چې نو کذبو دوی ووجله او دروغجنه به یې کړله و فریقا او یو ډله به یقتلون وجله وحسبو او دو به خیال کولو الله تکونه چې نه به وي فتنتون څه خرابې عذاب فامو بیا دوی ړانده شول وصمو او کاڼه شول ثم تاب الله بیا توبه قبول کړه الله پاک علیهم د دوی ثم امو بیا دوی ړانده شول وصمو او کاڼه شول کثیر ډیر منهم لدینا والله الله پاک بصیر چې نو هغه ګوري بما په هغه څه یعملون چې دوی کوي. لقد اخذنا بشکا مونږ اخیستې و میثاق مضبوطه وعده بني اسرائیل لبني اسرائیلنا وارسلنا الیهم او مونږ لیږلو دوی ته رسولان کلما هر کله جاءهم چې راغی به دوی ته رسول یو پیغمبر بما په هغه څه لا تهوا چې نه به خوښولو انفسهم نفسونو د دوی فریقا یو ډله به دوی کذبون دروغجنه کوله و فریقا یو ډله به یقتلون وجله وحسبو او دوی خیال وکړلو الله تکون فتنه چې نه به وي عذاب فتنه فامو بیا دوی ړانده شول وصمو او کاڼه شول ثم تاب الله بیا توبه قبول کړه الله پاک علیهم د دوی ثم امو بیا دوی چې ړانده شول وصمو او کاڼه شول کثیر ډیر منهم لدینا والله الله پاک بصیر چې نو هغه ښه ګوري بما په هغه څه یعملون چې دوی کوي.